نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ تعالی خپل یو تقسیم دی چې الله تعالی ځنې بندگانو لرا غورواله ورکړی په ځنې نورو بندگانو باندې ځنې کارونو لره غورواله ورکړی په ځنې نورو کارونو باندې ځنې ورځو له غورواله ورکړی په ځنې نورو ورځو باندې ځنې شپو له الله غورواله ورکړی په نورو شپو باندې. الله فرمایي سورۃ قصص کې وربک یخلق ما یشاء ویختار. استاد رب دا صفت ده چې هغه پیدا کوله مغه کوي چې څو غواړي شي پیدا کوله. استاد رب دا صفت هم ده چې چاله غوړواله ورکوي نشي ورکوله. عام انسانان چې سوچ وته وکي انسان غوړه ډیر زیات، خو په دې عام انسانانو کې انبیاء علیهم السلام الله ډیر غوړواله ورکوي. انبیاء علیهم السلام ټول غوړي، خو په انبیاءو کې محمد رسول الله لري چې کوم مقام ورکړي دی دای چاله نه ورکړي. اعمال ډیر شی اعمال دي انسانانه چې کوي هر یو عمل الله تعالی نیک عمل الله مرتبه ورکړي دا، خو فرایض له چې کومه مرتبه ورکړي دا غي نوافل نه ورکړي. کني د فاتحه په نوافلو کې لوستل کیږي او په فرض کې هم لوستل کیږي. په فرایضو کې بیا ځنې فرایضو له دسي او مقام ورکړي چې نور له نه دی ورکړي. د مازیګر د مونږ یا د سار د مونږ دا دسي فرضي عمل له چې ډېر ډېر چوت مقام او مرتبه ورکړي. ورځ او شپې دا ټول کال چې د دې ټول کال د شپې هر شپه الله ولا یو مرتبه او یو مقام ورکړي. خو په دې شپو کې چې کوم لس شپې د آخري میاشتې دا
رمضان المبارک وی دا شپې الله چې دی لکم مقام ورکړي دا مقام یې بل چالن دی ورکړي او په دغه لس شپو کې چې کم مقام الله لیلۃ القدر لور کړی دی الله تعالی دا مقام بل چالن دی ورکړي دا چا د شکار کړي الله فرمایي دا ستا درف وخره بس چې چاله غورواله ورکړي چاله نه ورکړي بس څوک د الله په کار باندې اعتراض نشي کولای چې زماره بدیل لري ولې د څه غورواله ورکړي دغه شان په کال کې نن سبا چې کمی ورځې دي چې هغې ته لس ورځې د ذوالحجې وایي دې لس ورځو الله تعالی چې کم مقام ورکړی دی دا مقام الله تعالی یو ورځې له نه دی ورکړی لکه دې شپو ورځو له چې الله دې ورځو له چې الله کم مقام ورکړی عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې صحیح قول لري د عبداللہ ابن عباس نه نقل دی چې هغه وایي چې دی آیات کې چې الله وایي چې والفجر وليال عشر والشفع والوتر هغه وایي لیال عشر نه مراد لس ورځې د ذوالحجې مراد د لس شپې د رمضان مراد دي او وایي سورته حج کې چې راغلي دي چې الله فرمایي لیذکر اسم الله فی ایام معلومات و د دین مراد لس ورځې د ذوالحجې مراد دي دانن سبا چې ما او تا په کوم شپو ورځو کې تیریږو او کومې شپې ورځې را باندې اوړي دا هغه ورځې دي چې صحیح حدیث بخاری کې د عبداللہ ابن عباس نه نقل دي چې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر دا لس شپې ورځې پدې کې چې الله ته نیک عمل څومره محبوب دی دا په یو شپه ورځ کې الله ته نیک عمل دومره نه دی محبوب بس صحابه او تاسو کوي یا رسول الله ولل جهاد سړی په رمضان کې جهاد لاړ شي مثلا یا په رجب کې لاړ شي یا په شعبان کې د الله رسوله په بله میاشت کې سړی جهاد ته لاړ شي بیا یې د دې شپې ورځو ته ثواب نه رسیږي محمد رسول الله ورته ویل بیا هم نه رسیږي قال ولل جهاد رسول الله ورته وفرمایل جهاد لوی عمل له څومره لوی عمل له محمد رسول الله وی ذروه یا ذروه صنام الاسلام الجهاد د اسلام د ټولو نه لوی قوم چې دی هغه جهاد دی دې ته یو عمل هم نه رسیږي خدا خبره مسیات ساته ستا په دې ورځو کې سبحان الله ستا په دې ورځو کې یو دوه رکعاته مونځ ستا په دې ورځو کې یو دوه رکعات یو دوه سجدې الله تعالی کول ستا په دې ورځو کې د الله ذکر کول دا د بل سړي د جهاد نم په نور ورځو کې الله ته محبوب دي یو مجاهد چې په نور ورځو کې جهاد وکي رسول الله او هغه د دې ورځو د شپې عمل نه بهتره دی هغه کم هغه مجاهد دی چې جهاد دلار شي فلم يرجع بنفسه وماله بشيء د الله د دین د پاره په بل شپه ورځ کې تللی دی خو کور ته چې راغی کور ته چې شهید چې شو نه کور ته مال راوړو نه نفس راوړو معنا مکمل د الله په دین باندې قربان شو هغه ځل خبره ده نور دا خبره به په ذهن کې کېږي چې نن سبا چې کومې ورځې په ما او تا تېرېږي دې ورځو ته د یوې ورځې عمل صالح نه رسېږي بس په یو دویم روایت کې رسې راځي محمد رسول الله فرمایي دا روایت هم د عبدالله ابن عباس دی محمد رسول الله وی ما من عمل ازکا عند الله یو عمل ډیر پاک ولا اعظم او نه ډیر لوی چې د الله په نيز باندې ستا عمل ډیر چوتي ډیر ثواب ولای د دې ورځو نه بل ورځ د سینشتره چې ستا عمل پکې د الله په نيز باندې ډیر چوتي دې د وجنا د هر یو چا یو موسمي د عابدینو د نیک عمل خلکو دا موسم دی دا د ډیرو خلکو د رمضان دی لسو شپو ته لږ خیالي اگر چې هغه ډیرې غوره شپې دي او غوره ورځې دي یو خو پکې فرضي روژه ده ډیر لوی مقام دی پکې یو پکې قرآن هم نازل شوی دی یو پکې شپه د قدر هم ده
دا غیم ډیر لوی مقام دی، لوی مرتبه ده، خو د ډیرو مسلمانانو دې شپو ورځو ته سره توجه نه وي سره. بس حال دا دی په دې کې یو فرضي عمل ادا کېږي چې حج دی. یو دا دی چې په دې شپو ورځو کې په ما او تا باندې داسې شپه ورځ را روانه ده چې هغه ورځ داسې ورځ ده چې الله پکې د 2 کالو ګناهونه د انسان معاف کوي. خو دې شپو ورځو کې د نن سبا چې کومې ورځې روانې دي داسې ورځې دي چې ته پکې هر یو نیک عمل وکړې د الله په نزد باندې د هغې ډېر قدر او ډېره درجه ده. خو د مسلمانانو اکثر داسې دنیا طرف ته سوچ ډېر زیات دی. داسې خلک هم شته چې په دې شپو ورځو کې هغه صرف د خېټې سوچ کوي. داسې خلک هم شته چې په دې شپو ورځو کې هغه د کرکټونو سوچ کوي. داسې خلک هم شته چې هغه په دې ورځو شپو کې د لهو او د لعب سوچ هم کوي. یا خادم الجسم، یا د جسم خادم او بنده، کم تسعى خدمته اتعبت نفسك فيما فيه خسرانو. ځان دې د هغه شي په خدمت کې ستړی کو چې هغه ستا دپاره تاوان دی، ستا په خیر نه راځي. ګورې دا خبر یاد ساته. اقبل على الروح فاستكمل فضائلها فإنما أنت بالروح لا بالجسم إنسانو. د دې روح د کمال سوچ وکړه. ته د دې روح په وجه باندې انساني، ته د بدن په وجه نه ګونې بدن چې دی د اوښ ستانه ډېر غټ دی، د میخې ستانه ډېر غټ دی. بیا په کار دا دی که د جسم په لحاظ سره او غوا میخه چې د خپل بدن څومره خدمت کوي ما ورته یې دومره نه شو کولی. ډېر خلک ډېر رونه مسلمانان داسې چې دې ورځو دې ته سره فکر هم نشته دی چې الله تعالی ګنې دی قرآن کریم کې ورته الله ایام معلومات هم ویلی دی. معلومات محدثین وایي، مفسرین وایي چې معلوماتو ته په دې بنا وایي هر مسلمان به د دې فضایل هم زده کوي او دې طرف ته بیا سوچ هم دې ورځو ته. بهرحال مختصر طور باندې یو څو اعمال چې د دې ورځو شپو سره مناسب دي هغه سوچ کول به خامخا غواړي. اول یو د ټولو نه اول په دې شپو ورځو کې الله ته د اخلاص نه ډکه توبه ایستل پکار دی. ټول کال غلطیانې وشولې، همیشه لپاره ما او تا د الله په معصیت او په نافرمانۍ کې اخته یو. د ځان د کامیابېدلو لپاره، د آخرت د سمېدلو لپاره د ټولو نه اولنۍ توبه په هر وخت کې بهتره خبره ده. توبه چې ما او تا په کم وخت کې وباسو الله ته ډېره غوره ده. خو دا سوچ وکړه چې زما او ستا توبه په دې شپو ورځو کې چې الله ته څومره مرتبه لري دا په بله شپه ورځ کې نه لري. الله په قرآن کې څه ناشنا خبره کوي. الله وایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. زما بندگانو مؤمنانو تاسو ته وایم الله وایي الله ته نصوحا توبه وباسئ. بس شیخ الاسلام ابن قیم وایي توبة نصوحا دی اول د ټولو ګناهونو نه توبه وباسه. اول یا الله د نن نه مې تا سره دا لوز دی چې ربه ستا به یو نافرماني نه کوم ربه. بس یو. دویم علی الصدق والعزم، د زړه نه توبه وباسه. داسې مه وایه، په خوله مه وایه چې توبه او توبه او په زړه کې د ګناه معصیت خوند وي. داسې توبه الله نه قبلوي. صبح برکب ډیر خلک راسي چې په لاس کې تسبیح وي، په ژبه باندې استغفر الله وي او په زړه کې د ګناه خوند وي چې ما او تا کله داسې توبه وباسو که نه دا ګناه راپسې وخاندي چې داسې توبه یو ځل بیا وباسه. ستا په زړه کې د ګناه سوچ دی او ته وایې توبه معنا دې نه ده پېژندلې. د توبې معنا دا ده چې ربه ستا به بیا چېرته نافرماني نه کومه یا ربه.
او دریم شرط پکې راغلی شیخ الاسلام سے وایي تخلل التوبه، خالیواله د توبې دی ان جميع الشوائب والنقصان، هر قسم نقصان نه خپل توبه پاکه کا. بس عرض دار ابنو د دې شپو ورځو ټولو نه اول نیک عمل به زما استاسي ما او تا به اول د ټولو نه الله ته توبه وباسو. زما ربا ټول کال مې ستانه فرمانی کړي، خو د نن نه مې دا توبه لري چې بیا به داسې کار نه کوم. بس سورة نور کې الله یو ناشنا مؤمنانو ته خبره کوي، داسې وایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. الله وی یا مومنانو تاسو ته وایم توبه وباسئ الله ته چې کامیابی درته حاصل شي. کله دنیا او د آخرت کامیابی غواړي توبو الی الله جميعا، توبه الله ته ټول وباسئ. اول یو نیک عمل زما استاد دې شپو ورځو داري. دویم واجبات او فرایض دا همیشه کول پکاري، خو خاص کر پرې شپو ورځو کې تل سوچ کوا چې د فرایضو لري څه حال لري. حدیث دا ابو هريره دی، حدیث قدسی دی. رسول الله وی الله وی الله رسول وی چې الله وی ما دا اعلان کړي چې من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. الله وی زما د ولی سره چې څوک دشمنی کوي الله وی ما وته دا اعلان کړي چې زما جنگ ته تیار شه. دا خبر به یاد ساتي، د الله په نیکانو بندگانو پسې څه مه وایه، د هغو خلاف مه کوه. دا خبر یاد ساته الله داسې حدیث دی، صحیح حدیث دی د بخاري او د مسلم، چې څوک د الله د ولی دشمنی کوي الله وی زما جنگ ته تیار شه، زه د سره جنگ کوم. وی د الله ولی دی څوک هر سړی د الله ولی ځان شماري، خو محمد رسول الله د ولی د الله تکریم کړی. رسول الله وی د الله ولی څوک حملة القرآن اولیاء الله، د قرآن عالم، د قرآن تعلیم، د یاد ساته د قرآن چې وسره په لاس کې ورسي ګوري دا د الله ولی دی. اگر که ګناهګار ونی نه دی خو الله وسره په قرآن کې لوز کړي چې دا به جنت ته نه باسي. چې څوک د قرآن خدمت کوي د قرآن سره هر یو نوع د تعلقی دا به یاد ساتي دا د الله ولی دی. د سره به دشمنی نه کې، کله د سره د فضله کې دشمنی، په خوله د دشمنی، په عمل کې یاد ساته الله د سوی زما جنگ ته تیار شوی. بیا رسول الله وی الله د سوی وما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضته